جناب راغلی یو کمراټ ته او کمراټ کې چې بیا کوم ابشار دی هغې ته راغلي یو یو وړوکې شان میس د تخیم خان جناب دوبۍ د دوبۍ که نه هېڅ پکې نشته صرف دا تکې سرې شګې دي او ګرمي ده پکې خو د سیاحت دپاره د سیل دپاره هر یو چې کوم هغه موړ دی خطرناک او چې کوم هغه رکاوټ دی هغې ختم کړی دی موږ راوړو کمراټ ته د جنت په شان علاقه د خبرې خو یقین په الله وکړه پښتو کې یو مشهور متل دی که نه وایي جنت دی خو د جهنم په لار به ورته ځي یقین وکړه زما به دې ګورده لږ درد شانتې راغلی دا ولې دا استاد ماشاءالله سمې وجړپولو خبرې یو ځای د کوزېږه او بل سیټ ته خېجه داسې عجیبه لارې ده یقین په الله وکړه چې د هر څه نه له زړه موړ کړو خو چې دلته رالو دا حالت هم وکړه یقین وکړه لارې موږ نه هېره کړه نو جنابو زه حکومت ته انتظامي ته زما دا خواست دی ګوره څومره ممالک چې کوم دا ترقي یافته ممالک دي که نه هغوی د سیاحت لا ډېر زور ورکړی دی کوم ځای کې چې د سیل سپاټۍ ځایونه دي هغې ته هر یو رکاوټ ختم کړی دی دا کمراټ چې کوم دی د دې غټه چې کوم رکاوټ دی هغه دی روډ زه خو زه ویم زه خو بیا نه راځم دلته ځکه چې دا کم روډ ما ولیدو که نه دا روډ داسې که نه نو زه بیا نه راځم ځکه زرې شو زرې نو جنابو د ګل په شان زمونږ وطن دی یقین وکړه بس دی حکومت د زما دا درخواست انتظامیې ته چې دا روډونه ورته برابر کړي هلکه تاسو چې رالی څنګه رالی ډېر د لوالی ټولو لکه نه ایوه ګاډي نه بمپرې موږ د پخپله ګاډی خراب شوې وروره بس بیا تل کې شپه وکړه او بیا هملته مستریان ولې راوستل او صحیح شو ګزاره وکړه خو د پور به یې پور ګاډي نه په دې ټایمونو کې مه راځئ صحیح ده که هغه نه وي هغې نه علاوه مه راځئ خو جنابو انتظامیې د زما خواست دی ښایسته د ګل په شان علاقې دي ځایونه دي خو صرف په دې روډونو باندې خرابې دي استاد ته به کې څه وې ته خو د دې علاقې که نه بس مطلب دا چې روډونه برابر کړه روډ چې برابر شي که نه سیاه به زیات شي ایوه موږ خو زیات تر په سیند کې مزه لګو خبرې اوس که لږ باران وشو نو بیا موږ ناست یو نو صحیح ده او ډېر ښایسته علاقې دي تاسو ټول د دې ځایونو ویزټ وکئ چې راشئ یقین وکړه بیا به هم زړه نه کېږي خو جناب انتظامیې ته خواست دی چې څه وکئ روډ برابر کړئ صحیح ده الله مو خوشحاله کوي څه پکې وایي تاسو صحیح ده ځئ الله مو خوشحاله کړي مهرباني